أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مخکې آیتونو کې موسی علیہ السلام واپس راغې سامرین یې تپوس وکړو چې تا ولې دا کار کوو نو هغه وی چې ما لیدلي و د خلکو نه ولیدلي نو ما د هغې نه یو موټی خاوره راواغسته او هغه مې دې کې واچوله یو خبره په دې طریقې باندې وه دویمه خبره دا وه چې زه پوه شوی وم په هغه څه باندې چې دا خلک پرې نه پوه شوي نو ما سره لږه غونته کې تابعداري وکړه د پیغمبر تابعداري د پیغمبر په نقش قدم باندې لاړم نو هغه راته بده ښکاره شوه نو لرې مې کړه پرې مې ښوده او زما نفس دا خبره ماته ښایسته کړوه موسی علیہ السلام ډېر غوسه و او بیا په دې باندې یو سړی بیا زیات غوسه کېږي چې یو سړی په خپله بېدیني کوي نو سړي له خفګان غوسه خو ورځي لیکن چې یو سړی د ګمراهۍ د بېدینۍ دعوت ورکوي د نورو خلکو دپاره ذریعه د ګمراهۍ جوړیږي نو هغې باندې سړي له بیا زیات خفګان ورځي زیاته غوسه ورځي او بیا چې موسی علیہ السلام محنت کړلی او دومره خلک یې تیار کړي او د خلکو په الله باندې دا پیغمبر موسی علیہ السلام باندې هارون علیہ السلام باندې ایمان راوړلی او بیا سړی لګي او هغه ګمراه کوي نو څومره پې غوسه سړي له ورځي موسی علیہ السلام یې زورک شه په ژوند کې ستا دپاره بدای چې ته خلک اینې نوې چې ما سره مبلسېږي خلکو نه به لرې لرې تختې دا د هغه دنیا کې عذاب شو او آخري عذاب اخوده مسله د توحید بیان کړه او د هغې کمسخې چې هغې خلکو جوړ کړی و هغې اوسېزو او څه ایره شو او څه یو څه بل څه شو هغې دریاب ته ټولو غورځول الله رب العزت وایي دا موږ تاسو باندې مخکې چې کوم واقعات تیر شوي دي تاسو باندې بیان کړلي بیانو دې امت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا ته موږ قرآن کریم درکړلی د قرآن کریم نه چې یو سړی اعراض کوي د دې نه مخ اړوي نو د قیامت په ورځ باندې د ده دپاره بیا بوجي ډېر ناکاره بوج وي قیامت په ورځ باندې چې سړی ایمان قرآن او سنت باندې نشتی الله او رسول نه پیژني نو د قیامت کې را پاسېدل هغه به د ړوندوالي په شکل کې پټې پټې خبرې به کوي او بل سره لکه موږ خو دنیا کې اسراړو پاتې شوي نه یو پاتې شوي نو لس ورځې پاتې شوي الله وایي موږ ته پته ده دا خلک چې څه وایي دی خو وایي چې لس ورځې نورو ځایونو کې
الا عشیتا او ضحاها مازیګری مقدار وخت یا د ساخ په وخت د مازیګری په مقدار باندې دومره وخت به موږ تیر کړی دنیا کې. دلته کې وایي اذ یقول امثلهم طریقتا کله چې به وایي هوښیار د دې کې چې کوم هوښیار دی یادون کې دی حساب ګرندي دي هغه به وایي ان لبثتم الا یوما نه یې پاتې شي تاسو په دنیا کې مگر یوه ورځ. یو خو د قیامت ورځ ده د هغې ورځې په لحاظ سره زر کاله د هغې یو حالت به او 50,000 کاله ورځ ده. د هغې لحاظ سره چې وګورې نو بیا خو دا د ژوند یوه ورځ هم نه جوړیږي. د دنیا دا 100 کاله ژوند دا خو به بیا چې کله هلته کې 1000 کاله وي د 1000 کالو په نسبت سره دلته کې دا 100 کاله دي نو د هغې 10مه حصه شوه. نو الا عشیتا او ضحاها په هغې لحاظ سره مازدیګري ټیم هم دغه 20 غنټې چې شي نو په هغې کې 10مه به 2 غنټې راوځي او دا 4 غنټې پکې دي په هغې کې څه منټونه پکې له پاسه وشي نو هغه ته یې جوړېږي. او چې 50,000 کاله کې نو د هغې نه خو بیا ډېر بیا خو خالص منټونو ته خبره راوځي. قیامت باره کې دا خلک تپوس کوي چې قیامت بشي تاسو یو میدان به غټ میدان به دا به هغه به نو د غرونو سره به څه کېږي هغه دا ځمکه به نه وي مخکې تیر شي و یوم تبدل الارض غیر الارض کله چې موږ دا ځمکه بدله کړو د دې ځمکې نه علاوه بله ځمکه به راولو. عام قانون هم دغه دی په کومه ځمکه باندې چې جرم شوی په هغه جرم په ځمکه باندې فیصله نه کیږي. فیصله چې کیږي نو جرم دلته شوی دی نو فیصله چې کیږي نو هغه به عدالت کې کیږي اب بله ځمکه وي قانون دغه دی. دلته کې په دنیا کې ظلمونه شوي دي جرمونه شوي دي نو فیصله به دلته نه کیږي فیصله به په بله ځمکه باندې کیږي. دا دنیا به ختم شي نو بله ځمکه وي بیا. نا خلک تپوس کوي بیا هم الله د هغې جواب ورکوي. دا ځمکې غرونه اسمانونه دا خو هر څه به رارتاو بشي اسمان ځمکه به وچلقېږي او ځمکه به غرونه به والوځي قیامت ورځ به یې سخته ورځ به یې ټول هر څه به دړې وړي شي. قیامت ورځ به یې څوک چې شپېلۍ وهي هغه شپېلۍ طرف ته به رواني دا خلک به هغه طرف ته ځي. قیامت ورځ به یې سفارشونه به نه چلیږي څوک به سفارش نشي کولی که څوک کولی شي نو هغه به څوکي بیا چې د چا د پاره سفارش کولی کېږي نو هغه به څوکي د هغې خبره کوي. غټ غټ مخونه به دنیا کې چې کم غټ غټ مخونه حسابېده بادشاهان دي وزیران دي یو څه دي یو څه دي دنیا په مخ باندې ډېر تیر شوي دي او تیریږي به. د هغې باره کې الله وایي وعنت الوجوه للحي القیوم دا ټول به ښکتی ټول به خړ سترګې ولاړي ټول به ځان ته ملامت وي. کم سړی چې نیک چې ایمان یې راوړلی او نیک عمل یې کړلی صالح عمل یې کړلی نو هغه باندې به یره نه وي لا یخاف ظلم ولا حظما. بیا د قرآن کریم تذکره کوي
الله قرآن کریم می نازل کړل نو ته تعدی مکو په دې باندې سو پورې چې تا ته پورا وحی نه شوي مکمل شوی نه تفصیل نه بیان شوی او ته داسې وموایا وقل رب زدنی علما ورپسې بیا د آدم علیه السلام داغه د سجدې آدم علیه السلام په جنت کې وو هغه نه خبره هېره شوې وه اولنۍ خبره چې دیونې ته بنې نږدې کېږي دا خبره ته هېره شوې وه خبره کار چې کړلی نو په هېره باندې کړلی ولم نجد له عزما د هغې تذکره به کوي شیطان د وسوسو تذکره راځي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا او داخله تپوس کې ستانه د غرونو باره کې فقل ينسفها ربي نسفا وتوا وابل وزید لرا زما رب الوزول سرا دا الله والوزي فيزرها قعا صفصفا نو پری بده دی لرا هموار میدان صفا دا سے صفا میدان بھئی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا نہ بینه ته پدې کې کوګواله او نه غونډۍ به پکې نه ډیرکۍ به پکې نه ښکته بره پکې نه بالکل یو میدان وي الله ته ګرانې اساني دی وي الله رب عزت چې څنګه وغواړي هغه شانتي به کوي دنیا یې څنګه غوښته هغه شانتي پیدا کړله اسمان الله رب العزت چې څنګه وخت نه هغه شانې پیدا کړلې دا ځمکه چې ګورې نو دا لوړه جوهره ده کته پورته ده څه پکې غرونه دي او څه پکې ډېرکۍ دي او څه پکې کندې دي الله رب العزت چې وغواړي دا ټول هر څه به واري غرونو باره کې بل ځای کې الله رب العزت وایي ته به ګمان کې چې دا غرونه ولاړ دي لیکن هغه رواني تسير الجبال السيرا غرونه رواني پر رواني د سره نو اخر کې به وشي څه کله یې فدکتا دکتا واحده نو کله وایي دا به والوځي کل فراش المبسوس دا وړی ډنډت کشي په شانته څنګه چې وړی الوزي دا مالو چل وزي دا غرونه هم دغه سیوال وزي نو هر سب هموار الله رب العزت په حکم مانه چې الله وې شد دغه سي جوړ شانتي بي یوم یتبعون الداعی لا عوج له پاغرز باندې خلق بزی پاغ دائی پسې आवाज کوونکی پسې आवाज بکې راځي یا شپېلې به الیکي نو شپېلې چې څوک وایي خلق روان یا طرف تعالی عوج له نه وایي کوګواله دا غنا بل طرف ته بسوک نشیتله را روان به راځي بالتا الله ما ته بر روان ټول ټول بر روان زهر یوتن برازي ویاتینا فرد وي یوازي بر رواني وخشعت الاصوات للرحمن او كتبي اوازنا الرحمن ذات په مخ کې فلا تسمعوا الا همساننا بوريته مگر خس خس اوازونه باندې راچوتيږي اوازونه چې کې خلک یو بل سره خبرې کوي نو دا ټسکاره بکی په زور خبر نه شي کولای دا سي ورځ ده خشعت الاصوات اوازونه بخکته رحمان ذات په مخ کې قیامت ورځ باندې یوم یذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا پا ورځ باندې لا تنفع الشفاعة شفاعت بفائدہ نه ور کوي الا من اذن له الرحمن یو مطلب دې کې دا ده
سفارش کو سړی کول غواړي د چا سفارش به بل چاله فایده نه ورکوي څوک به سفارش کولی نشي نو آیت الکرسی کې هم وی من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه څوک دی چې هغه سفارش وکړي الله ته د الله د حکم نه بغیر اجازت نه بغیر څوک دی څوک به وکړي خبرې به نشي کولی ملائک به خبرې نشي کولی انبیا علیهم السلام به خبره نشي کولی د ټول نه اولنۍ سفارش چې کوي هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او هغه چې سفارش کوي نو په هغې کې به هم کلونه تیر شي په زرګونو باندې د دنیا د ورځو مطابق و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دا خلک به لاړ شي آدم علیه السلام پسې نو هغه به راولیږي نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به راولیږي ابراهیم علیه السلام پسې ابراهیم علیه السلام به ولیږي موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام به ولیږي عیسی علیه السلام پسې دا ټول به خپل عذر پیش کې موږ نشو کولی موږ نشو کولی داسې سفارش نشو کولی الله ته خبر نشو کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به راولیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي آو زه کولی شم خو بعد اذنه ایجاد نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم براشي نو الله ته په سجده شي په سجده باندې پروتي نو بعضې وایي چې زر کاله په دې کې تیر شي په سجده کې د دنیا زر کاله نو چې دا زر کاله تیر شي نو الله رب العزت د طرف نه به حکم وشي ارفع راسک سر دې اوچت کا اشفع تو شفع سفارش کوا وایا منظوریږي دلته خو زموږ سفارش خبرې یو ورځ سړی ورته وایي کار به وکړې ښه وایي ښه وکړم سفارش پلانکي ته ویل غواړي سبا شي هغه خبر دې کړو که نه وه کړي نو کله به یې کوې یو ورځ پکې تېره شوه هلته یو ورځ نه ده زر کاله به تېرېږي دغسې و خلک ولاړي اریان اکپ اکپ به ولاړي څه به کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم آپ سجده باندې پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زبا دا الله هغه حمد و ثنا بیانوم چې هغه نن ماته نه معلوم هغه وخت کې الله رب العزت به زما په زړه کې اچوي نو زه به ویم دا الله حمد و ثنا به بیانوم نو الله رب العزت د طرف نه به ویلی شي ارفع راسک سر دې اوچت کا وایا نو یا الله حساب کتاب شروع کول غواړي دا خلک تنګ شي دي حساب کتاب به شروع شي حساب کتاب الله ته هېڅ شی نه دی آسان کار دی د نیمې ورځې په مقدار باندې الله رب العزت به د دې ټول عالم سره د ټول انسانانو سره دې سره به حساب ختم کړی د نیمې ورځې په مقدار د دنیا نیمه ورځ چې ده حساب کتاب به ختم شي والله سریع الحساب الله رب العزت وایي قرآن کریم کې ځای په ځای راځي الله ډېر زر حساب کوونکی دی نو سفارش به چاله فایده نشي ورکولی یو دا چې سفارش بهر سړی هم نشي کولی نو د هر چا دپاره هم سفارش نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمال شفاعتی لاهل الکبائر زما سفارش چې دی نو هغه به د اهل کبایرو دپاره چا چې ایمان شته خو کبیره ګناهونه یې کړلي د هغې د وجې نه نښتې دي نو هغې دپاره به سفارش کوم مشرک دپاره سفارش نه کېږي چا چې شرک کړلی د هغه دپاره سفارش نه کېږي ایمان یې نه دی راوړی نو د هغه دپاره سفارش نه کېږي مسلمان دپاره به کېږي خو هغه مسلمان چې هغه ګناهونه یې کړلي او د هغې د وجې نه د خپل عمل د وجې نه نښتی دی د اوس جنت ته به نشي تلی څو بورې چې دله سزا نه یې ورکړی شي نو هغه سزا نه به بچ کي سفارش به رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي بیا به سفارشونه کولاو شي
بیا به نور انبیاء علیهم السلام دی هغه هم سفارشونه کوي. انبیاء علیهم السلام دی، دارنګې علماء کرام دی، صلحا دی، شهیدان دی، قاریان دی، بعضې نیکان خلق هغوی به هم سفارش وکړي، سفارش به کېږي، خو د چا دپاره د هغه چا دپاره به کولی کېږي چې ایمان ځان سره وړی. دلته کې الله رب عزت وی لا تنفع الشفاعت، فائدہ به نه ورکوي سفارش، هیڅ یو تن ته به سفارش پیدا نه ورکوي الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر هغه چا ته فائدہ ورکوي چې اجازت کړی د هغه دپاره رحمان ذات، ورضی له قولا، الله راضي شي د هغه نه په خبره باندې، د هغه په قول باندې، د هغه په ایمان باندې. دنیا کې ایمان راوړو، د هغه په خبره ایمان سره دی تللی، وال د ګناهونه دي پې نه هغه له فایده ورکوي. یا لا تنفع الشفاعت، د هېچا سفارش پیدا نه ورکوي الا من اذن له الرحمن، مگر هغه د چا سفارش به پیدا ورکوي چې اجازت ورکړی هغه رحمان ذات، ورضی له قولا، الله د هغه نه راضي شوی په خبره کې، نو د هغه سفارش به پیدا ورکوي. هر چا سفارش پیدا نه ورکوي. نه کې دغه اجمالا خبره دغه ده چې یو انبیاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سفارش نه رستو نور انبیاء علیهم السلام به هم سفارشونه کوي، علما به کوي، حافظان قاریان به کوي، دارنګې شهیدان به کوي، واړه به کوي، کوم چې واړه مړه شي دي هغه به هم سفارش کوي، خپل مور و پلار دپاره به سفارش کوي. نو علما به کوي، صلحا به کوي، اولیاء کرام به کوي، خو د چا دپاره به کوي نو خبره وشوه. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله پوهېږي په هغه چې د خلکو مخکې دي، چې د خلکو شاته دي، ولا یحیطون به علما، او نشي راګیرولی دا خلک په خپل علم کې، کم چې مخکې تېر شي دي، کم چې رستو دي، دا خلک په خپل علم کې نشي راګیرولی، په اعتبار د علم باندې دا خلک نشي راګیرولی. ټول هر څه الله ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم. وعنت الوجوه للحي القیوم، ښکته به مخونه، غټ مخونه، للحي القیوم، هغه ذات ته چې هغه همیشه ژوندی دی، نظام چلوونکی دی، همیشه دپاره قایم دی. وقد خاب من حمل الظلم، یقینا نامراد شو هغه څوک چې اوچتې کو ظلم، چا چې ظلم کړلی، شرک کړلی، نو هغه نامراد دی، هغه ناکام دی، تباه دی. ومن یعمل من الصالحات، او چا ومن یعمل، څوک چې عمل کوي د نیک، څوک چې عمل وکړي د نیک عملونو نه د قرآن او سنت موافق، وهو مؤمن، شرط پکې دا دی چې په داسې حال کې چې دی مؤمنی، چا چې څوک چې عمل وکړي داسې عمل چې د ایمان په حالت کې کړی، هغه عمل یې کړی، نیک عمل یې کړی، نو فلا یخاف ظلم ولا حزما، نو نه به یریږي هغه د ظلم نه، د زیاتي نه، ولا حزما، او نه د کمي نه، هغه سره به زیاتې نه کېږي، کمی به نه کېږي. عمل دې کړلی، دلته کې خو زمونږ بیا نورې قصې ډېرې دي دنیا کې، د یو سړي چې څومره حق دی نو هغه حق هغه ته بیا نه میلاویږي، نو بعضې خلک د هغه نه هغه ځای کې واخلي، نه ستا که دومره کېږي خو نه دومره ماله دومره واله، نو کله پې زیاتې کوي او کله د هغه د حق نه کمی کوي، حق پوره نه ورکوي. الله وایي هلته کې چې کله راشي نو هلته کې ولا یخاف ظلم ولا حزما، زیاتې په چا باندې نه کېږي، کمی په چا باندې د چا نه کېږي، کم څه چې دي هغه پوره پوره به ورکولی کېږي. وکذلک انزلناه قرآنا عربیا، دارنګې نازل کړی موږ د قرآن کریم لره عربۍ ژبه کې، وصرفناه فیه من الوعید، او تفصیل سره بیان کړي په دې کې موږ د وعیدونو نه، لعلهم یتقون، دپاره دی چې دا خلک دا قرآن کریم واوري نو تقوا اختیار کړي، دی متقیان شي، بچ شي د مخالفت نه. او یحدث لهم ذکرا، یا پیدا شي د دې دپاره پن، پیدا شي د دې دپاره یاداشت، شي به دا قرآن کریم د دې دپاره یاداشت. قرآن کریم کې څومره علوم و تذکره ده، نه کې یو سړی تقوا نه اختیاروي نو د هغه دپاره معلومات خو حاصلېږي که نه.
دې په پن اغستې شي، پن نشته نو علم په حاصلولی شي. تقوا دا تقوا پکار دی چې قرآن کریم سره وایي تقوا پکې راشي، پرهیزګاری پکې راشي، قرآن او سنت باندې عمل کوي، د مخالفت نه ځان بچ کی. فتعالى الله الملك الحق، نو چت دی الله هغه ذات چې هغه بادشاہ دی، ملک دی، په حق باندې بادشاہ دی. الملک الحق، هغه بادشاہ دی چې هغه حق دی. نو هغه الله دی، هغه ملک دی او هغه حق دی. ولا تعجل بالقرآن، او تعظیم مکوا پر رسول د قرآن. لا تعجل بالقرآن، تعظیم مکوا په ویلو د قرآن. من قبل ان یغزا الیک وحی، مخکې د پوره کېدو تا ته د وحی د دینا، تا چې د دې وحی لا نه شوي نو ته قرآن کریم لوله مه، زر زر مه وایه. سورۃ قیامت کې الله رب العزت وایي قرآن کریم لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن کریم ما تعظیم مکوا، په تعظیم سره خپل جو مخ وځوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وحی براتله جبرئیل علیہ السلام به څنګه وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم زر زر وسره وی، داسې نه چې زمانه هیر شي. نو هلته کې الله رب العزت تسلی ورکړه لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کریم زر زر مه وایه تعظیم کې په دې باندې. ان علینا جمعه وقرآنه، یقینا زمونږ په ذمه باندې د قرآن کریم در رسول دی، د دې بیان کولم زمونږ په ذمه باندې دي، تفصیل به مونږ کوتا ده. دلته ویلا تعجل بالقرآن، تعظیم کو په قرآن باندې په ویلو کې، دانګه تعظیم کو په رسول د قرآن کې. قرآن کریم تا راغې نو دا سو پورې چې د دې احکامات پوره شوي نه دي، د دې تفسیر مکمل شوی نه دی، نو دا مخکې مه وایه. من قبل ان یغزا الیک وحی، مخکې د پوره کېدو تا ته د وحی د دینا. وقل رب زدنی علما، او ته داسې وایه چې ای رب زما ربا زما علم کې نور اضافه وکړي، زما علم نور زیات کی. ورپسې خبره ده د آدم علیه السلام، او ورپسې د هغې نه وروستو د بله رکوع شروع کېږي. په کار دا وه دې زمانې رکوع شروع کړی وی، د آدم علیه السلام تذکره. رکوعګانې داسې دي چې دا خلکو د اسانۍ دپاره جوړې کړلي ځانه. عربو کې قرآن چې کوم ګوري هغې کې به رکوعګانې نه وي، دا د اسانۍ دپاره کړلي، ښې کړلي. لیکن بعض ځای کې آیات یو رکوع یو ځای کې پوره کېدل پکار دي، دي بل ځای کې وکړي، چې کله کله هغه هم انسان و چا چې کړلي انسانان. ویسألونک عن الجبال، او دا خلق تپوس کې ستانه د غرونو باره کې. فقل ینسفها ربي نسفا، ورته ووایه وابل وزئ دې لره زما رب پالوزولو سره، فیذرها قاعا صفصفا، نو پرې به یې دې لره صفا هموار میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نه به یې نه ته په دې کې کوږوالی او نه غونډی. یومئذ یتبعون الداعیه، په هغه ورځ باندې چې به دا خلک په داعي پسې لا عوج له، زیبا تابعداري به کوي د آواز کوونکي. لا عوج له، نه به یې کوږوالی د هغه دپاره، د هغه نه به کوږوالی نه وي. وخشعت الاصوات، وخشعت الاصوات للرحمن، او ښکته به یې اوازونه د رحمان ذات په مخ کې. فلا تسمع الا همسا، نو نابورې ته مگر خسخس. یومئذ لا تنفع الشفاعة، په هغه ورځ باندې فایده به نه ورکوي سفارش، الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې اجازت ورکړي هغه رحمان ذات ورضي له قولا، او راضي شي هغه نه په خبره کې. لا تنفع الشفاعة لأحد، وي یو تن لبه سفارش فایده نه ورکوي، الا مگر هغه چاله فایده ورکوي چې اجازت ورکړي د هغه دپاره رحمان ذات. او یا لا تنفع شفاعت احد، د یو تن سفارش به چاله فایده نه ورکوي. لا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک به سفارش کولی شي چې اجازت ورکړي هغه رحمان ذات. ورضي له قولا، او راضي شي د هغه نه په خبره کې. یا لو ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهېږي الله په آسمان چې د خلکو مخکې ده چې د خلکو شاته دي. ولا یحیطون به علما، او نشي راګیرولی دا خلک دې لره په خپل علم په اعتبار. وعنت الوجوه للحي القیوم، او ښکته به یې مخونه غټ غټ مخونه مخورز خلک للحي القیوم،
هغه ذات ته چې هغه همیشه ژوندی دی نظام چلوونکی دی وقد خاب من حمل ظلم او یقینا نامراد شو هغه څوک چې اوچتې کو ظلم دنیا کې ظلم وکړو بوج د ظلم یې اوچت کو ومن یعمل من الصالحات څوک چې عمل کوي د نیک عملونو وهو مؤمنون څوک چې عمل وکړي د نیک عملونو نه وهو مؤمن په داسې حال کې دی مؤمن فلا یخاف ظلم ولا هضما نو نه به یریږي د زیاتي نه د کمي نه وکذلک انزلناه قرآنا عربیا دارنګې نازل کړی موږ دې قرآن لره په تا باندې عربی ژبه کې وصرفنا فيه من الوعید او وکذلک انزلناه قرآنا عربیا دارنګې نازل کړی موږ دا قرآن عربی ژبه کې وصرفنا فيه من الوعید او تفصیل سره موږ بیان کړی په دې کې د وعیدونو نه لعلهم یتقون د پاره چې د خلک تقوا اختیار کې بچ شي د مخالفت نه بچ شي د جهنم نه او یحدث لهم ذکر یا بشی د پاره ذکر پن فتعال الله الملك الحق نو چته الله هغه ذات چې هغه بادشاہ دی په حق باندې هغه بادشاہ دی هغه حق دی ولا تعجل بالقران او تو تعظیم کو په قران رسول باندې من قبل ان يغزى اليك وحي مخکې د دینا چې پوره شي تا ته وحی د دی وقر رب زدنی علما او دا سوا یا الله زما په علم کې نور اضافه وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه علم هغه د دنیا د ټولو انسانانو نه زیات دی نو چې هغه ته حکم دی زما او ستا علم داغه په مقابله کې خو هیڅ سره نسبت هم نشي کولی نو چې کله هغه ته وایي رب زدنی علما وایا یا الله زما په علم کې اضافه وکړي نو ما ته به خامخا وایو دغه موږ ته خو د سره پته هم نشته نو موږ به دا وایو رب زدنی علما یا الله زما علم زیات کړي زما علم زیات کړي نو لګیا وي علم به حاصله د وای د غیږې د عمر نواخله د لحد پورې سو پورې سره مړ نه هغه وخت پورې وسره حاصله علم به حاصله کوشش وکړي لګیا وي چې سو وای سیاد کی دې زمانہ کې یو غټ علامه زی هغه پس کې نه یو واسي چڼي غوند کیو او که غټ علامه یا هغه هم د دینه خالی نه دی چې هغه دې سو وای هغه دې سیاد کی هغه دې سو عزت کی هغه ځان لګیا دی مطالعه کوي کتاب ګوري شروحات ګوري ډکشنریانې ګوري هر څه پسې ګوري ولې علم کامل هغه د الله علم دی هغه ته د سشي بیا ضرورت نشتی انسانانو کې څومره چې دین هغه ته د علم ضرورت دی پیغمبر دی هغه ته هم د علم ضرورت دی هغه رب زدنی علما الله وته ته دا سوا نو پیغمبر علم هم د الله د علم په مقابله کې بیا ډېر کم دی الله د علم سره مقابله نشي کولای هغه نسبت نشي کېده مخکې سورې کهف کې ما ویلو خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام تذکرہ وا هغه کې ویلو یو چنچن رااله په کشته باندې کې ناستو د دریاب نه اوبو چوتې کړي مخوګږي خضر علیہ السلام ته زماستا علم د ټول عالم علم دا کراجم کې د الله د علم په مقابله کې دومره ندی لکه دریاب او د اساس کې نو پیغمبر علم هغه ډېر د ټول انسانیت نه بزیاتی لیکن الله د علم په مقابله کې هغه سم نه دی ډېر کم دی نو ځکه الله رب العزت وتوي قر رب زدنی علما دا سوا یا الله زما په علم کې نور اضافه وکي الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبصر